او دا کامیابی لوی دا قرآن کریم کی راغلیو چې دا مبارک کتاب دے دا دسے مبارک کتاب دے چکلا د دې اتباعو کې نقطہ کې الله خیر او برکت اچي دا دسے مبارک کتاب دے چتا کې رب العزت اعزاز اچي دا دسے مبارک کتاب دے چې ملائک د عرش د تابعدار د قران کریم لپاره بخنه غواړي او کچره د قران کریم اتباع ونه کړه او دې مبارک کتاب ته روان نشولې نو د قیامت په ورځ به د دې خلکو یو ارمانی او یو افسوس بکئی افسوس بیدائی سورت ملک آیات نمبر 9 اور 10 کیوں گو رہی تکادو تمیز من الغیظ نجدی بی جہنم چی دا بیل بیل شی دا غصے دا وجنا کلما القی فیها فوجن ہر کلا چ گزار شي پر جہنم کی وڑلا جہنم کی گزار شلا سالهم خزنتها تپوس وو کې د دینا پیرداران د جہنم او توبه وای علم یاتکم نذیرا یا نوراغله تاسو ته رون کې نذیر جنس له پماند انذار سرا ایا نور اغری تاسو تیرون کی اغیب بلا بیشک قد جانا نذیر یقیناً داغلو منگ تیرون کے نو منگ چوکلو فکذبنا هم منگ اغی دروغ جن کڑیو وقلنا ما نزل اللہ من شیئا او منگو تویلیو چې الله هیڅ یو توحید مسله نه درالې غلې هیڅ کتاب نه درالې غلې ملائک به تووي او جهنميانو ان انتم الا فی ضلال کبیر نه وای تاسو مگر په گمراهی لوی کې ډېر گمراهانه وای اوس دنیا کې اتباع قرآن نه کړي وقالو دیبوئی لو کننا نسمعو او ناکلو کچر من اوریدلے قرآن یا من ورپکی سوچ کڑے وے قرآن بیانے دو چا من اوریدلے وے او یام پا قرآن کی اخپل سوچ کڑے وے ما کننا فی اصحاب السعیر نبوے من پا خاوندانو دوزخ کی منگ بنوے دوزخیانونا فاعترفو بذنبهم اقرار بو کی بخبل گناونو فسوحقل لأصحاب السعیر پس حلاکت دیوید پارا دوزخیانو کلچے او سڑے اتباع دا قرآن ونکی دا اتباع دا قرآن پا پریخودل اسرا سڑے جہنم تیزی او سباب ارمان کئی لو کننا نسمعو او ناقلو کچر من قرآن اوریدلے وے یا من پکی سوچ کڑے وے من بدوزخ تنوے راغلی او چکل اتباع دا قرآن یو سڑے ونکی دا دی زندگی اللہ تنگئی زندگی خراب کی تنگی کی او د قیامت په ورځ باندې د دې سړی حالت دای چې دا په قیامت کې رړون اوچت شي سورہ طه کې راځي آیات نمبر 140 کې ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چا چې مخ واړو زما د کتاب کتاب بیانے دو قرآن کریم تفسیر و معنی کے دلا مخی تواڑا یقیناً دے سڑی پارا با زندگی وی تنگا تنگ زندگی
او تنگواله داده چې اطمینان بہت نئی سکون بہت نئی آن کا مالدار وی آن کا دولتمند وی خدا بئی نا قلارا سکون و اطمینان بہت نئی ونحشره یوم القیامت اعما او منگ بدا سڑے را اوچت کو دا قیامت پولت زڑن وائی با ایز ماربا لمحشرت نعما ولی تاز را اوچت کل مردن وقد کنتو بصیراوی قننزو ملیدن کے اللہ و توائی کذالکا تتک آیاتونا دوشان را غری اتاتا زمایاتونا فنسیتا تا پریخو دیون وکذالک اليوم تنسا تم دوشان پریخو دلیشو جہنم کی اور پسی رب العزت یو عام قیدہ ذکر کئی وکذالک نجزی من اسرفا دغشان جزا ورکو مشرک تا ولم یؤمن بآیات ربه چیخنی نئی کڑے پایاتون دخپل رب ولعذاب الآخرت اشد وابقا او خامخا عذاب دا آخرت خودیر سخ او دیر کلک دے باقی عذاب دے ہمیش دا پارا نو قرآن کریم هاگا کتاب دے چو مبارک کتاب دے او دا دسی کتاب دے چو دی کتاب کے کوگوال نشتا دا دسی کتاب دے چو قیم کتاب دے دو سورت کاف پا اول کی رازی الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب حمدن دی اللہ غزات لرا چرا لے گل رے پخبل بندمانی کتاب او نیدے گرزولے پر کوگوالے کے نشتا او قیمن مضبوط کتاب دے سورۃ فرقان فاول سر کی راضی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا خیر ها ذات غیا چي چې قران را لګل په خپل بندا چې شید مخلوق د پاره یې روون کې مخلوق لې رور کې نو قران کریم تعریف دادش کتاب دی چې اتباع د قران کریم دا سبب د برکت ده قران کریم اتباع دا سبب د خیر ده دا سے خیر اقرأ وربک الاکرم دا سے خیر چې ملائک دار شول دعا غواړي او دسه د خیر کتاب دیو سے بسوا ارمان کوي او دسه د خیر کتاب چې د دې مخالفت سبب د جهنم ده نو معلومی کی دا چې دا کتاب دا یو بهترین کتاب ده او په تمام کتابونو کې د دنیا چې څومره کتابونه دي هغه چې یو ځل سره وګوري مطالعه کی نو چې دوباره مطالعه کوي نو سره دې تنګيږي لیکن یو د الله کتاب ده چې دا عجیب کتاب ده چې یو ځل تلاوت کې نو چې دوباره تلاوت وکې نو طالب نور لذت درکې خوان درکې او چې یو ځل تفسیر او معنی کې نو چې ثانیه تفسیر او معنی کې نو طالب نور خوان درکې دا د کتاب دی دا د کتاب دی چې د عجایب ختميږي نه او دا دسی کتاب دے چې دا په بار بار بیان باندې زړیږي نه دا دسی کتاب دے عجایب ډېر زیات دي او دې کې زوړواله ناراضي چې دې بار بار دا تلاوت کوم نو بس دا دې زوړ شي او بیا دې سړی مینه وسنۍ دا دسی کتاب دے چې دا دې مینی کتاب دے او قران کریم کې تعریف د قران کریم
دا رب العزت په بشمار آیاتونو قران کریم کې کړه ده بشمار آیاتونه دي چې هغه نه دا معلومیږي لکه حوامیم چې کله ګوري دا حوامیم په اولنو ټکو کې لکه حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم د دین نزول د الله طرف نه ده هغه سور چې سور ذوات الرا دي لکه الف لام میم را الف لام میم الف لام را یاغه سور چې هغه په اول سر کې تواسین لفظ راغله دې سوراتونو کې د هر سورت په اول سر کې د قران کریم تعریف معلومیږي د قران کریم پیژندګلوي معلومیږي د دیو جنا چې هر کلا قران کریم بهترین کتاب دی نو د دې اسمام ډیر زیات دي نمونه هم ډیر زیات دي او دا قانون دی چې کثرت د اسامیو دا دلالت کوي د چیز په شرافت معنی نو د دې وجه د قران کریم نمونه د قران کریم اسماء دام ډیر زیات دي د قران کریم په نومونو کې کتاب مبین راځي دام زې په زې راغله ده قران کریم راځي دام سره د واقعا کې راغله ده قران کریم د قران کریم په نومونو کې لفظ کلام ده حتا يسمع كلام الله حتا يسمع كلام الله يسمع كلام الله سورہ توبہ شپږم آیات کې راځي د دینه دا معلومیږي چې کوم ممالک اسلامیه دي په ممالک اسلامیو کې د قران کریم بیانېږي کوم منکرین خلق او مشرکین خلق دای کلا دغه مملکت اسلامی ته داخل شو نو دای با قران واوري قران په اثر وکي او کچیر ته اثر په ونکا نو الله وی به ورسوي ما منه خپل سرحد ته ورواړوي نو د دیو جنا د قران کریم په نومونو کې نوم ده کلام الله قرآن کریم نور دے نور وانزلنا الیکم نورا مبینا سورۃ النساء یوسل سلوراوی کی راځي یو سړی د شپې روان دی دې سړی سره رڼا نشتا نو کې دې چې سړی وګرځيږي دې سړی سره رڼا نشتا په تیارو کې روان دی ناس دی دا سړی خپو غمجن دی ناسا پلاټین سړی بلکو راډې ولګو ورنای وکړه نو دې سړی ته خوشحالي حاصله شوه نو قران کریم د خوشحالي او د رڼا کتاب دی قران کریم په نومونو کې هودن او رحمت راغلی دی هودن و رحمت لقوم یؤمنون لفظ فرقان راغلی دی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده دارنګي شفاء او دوايي او تویلي وننزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین دا هو د شفاء کتاب دی د دوايي کتاب دی ظاهری دوايي په قران کې مشترک او قران کریم کې دوايي باطنی دوايي په قران کریم کې ده چې د سړی د زړه امراض ختمي شکوک ختمي او په زړه کې چې کومه بیمارتیاګانې دي کاغه د منافقت دي کاغه د شرک دي او کاغه د فسق او فجور دي ختمي
او د قران کریم په نومونو کې نوم د موعظه د نصيحت کتاب دی قد جاءتكم موعظه او د قران کریم په نومونو کې نوم دی ذکر مبارک د خیر کتاب دی پند او د خیر کتاب دی پوښولې وهذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون سورۃ انبیاء 50 کې راځي وهذا ذکر مبارک انزلناه دا قران کریم ذکر دی او مبارکون دغه خیر دی خیر نډه کتاب دی منګرا لګل دی تاسو دې نه انکار کوئ نو مبارک کتاب دی د خیر نه ډک کتاب دی لکه مخکې چې موږ څنګه ویلا او د قران کریم په نومونو کې نوم دی علی او حکیم وانه فی ام الكتاب لدینا العلی الحکیم د قران کریم په نومونو کې نوم دی حکمت بالغه دا خود علم کتاب دی حکمت علم عمل توي او بالغا تام کتاب دے مکمل کتاب دے حکمت بالغت د قران کریم په نومونو کې نوم دے موهمن نگہبان کتاب دے مصدق لما بین یدیه موهمنا او قران کریم په نومونو کې حبل راځي دا مکمل رسۍ دا یو سړی کوي ته پریوته د دې درا خطر طریقه رسۍ دا چې رسۍ ته ورخته کې نوراو بخیږي مخلوق په دنیا کې په یو کوي کې پروت دی وصلات چې رسیږي نو الا برسیږي چې دا په یو رسۍ پورون خلی واعتصموا بحبل الله جميعا منګولې ولګوي د الله پر رسۍ باندې ټول د الله پر رسۍ ما راغون شي نو قران کریم په نومونو کې صراط مستقیم دی و صراط مستقیما وان هذا صراطی مستقیما دا زمان غلار دا په دلار پر روان شي او بل نومه قیم لینذر باسا شدیدا من لدنه قیم کتاب دے بلنم دے قول فصل ان هذا لقول فصل داخو یو وینا دا جدا وینا او قرآن بیانول په داسې طریقې سره پکار دي چې دا په یو جدا شکل کې بیان شي چې په داسې شکل کې قران کریم بیان شي چې د حق او د باطل په منځ کې جداواله راولي او دې ته نبأ عظیم ولده هو نبأ عظیم او په نومونو د قران کریم کې احسن الحدیث ده مسانی ده متشابه ده دا الفاظ راغلي دي او شو د خبره معنی الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابهه مسانیه او د قران کریم په نومونو کې تنزیل ده و انه لتنزيل رب العالمین او لفظ روح راضی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا سورہ شورى کې راضی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا لکه په روح معنی چې انسان زندگی راضی قرآن کریم سبب دے د زندگی کتاب دے تو قرآن کریم په نومونو کې عربي لفظ دے بیان لفظ دے بصائر لفظ دے علم دے او حق لفظ دے او هادی دے او د قرآن کریم په نومونو کې عجب لفظ دے هغه جنات ویلیو قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا مخد آشنا کتاب اوریدا
یهدی للرشد فآمنا به قرآن عجبا ناشنا کتاب او قرآن کریم په نومونو کې تذکرہ دا و انه لتذکرۃ للمتقین د قرآن کریم په نومونو کې عروة الوثقا دا فقد استمسک بالعروة الوثقا منګولې ولګولې په عروة الوثقا باندې د قرآن کریم په نومونو کې نوم دی صدق والذی جاء بالصدق صدق معنی قرآن معنی راته کې وکړه د قرآن کریم په نومونو کې دی عادل وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا قرآن کریم دا د عادل کتاب دی تارنګ د قرآن کریم په نومونو کې لفظ منادی دی ربنا اننا سمعنا منادیا منادی قرآن کریم یونادی الایمان ایمان طرف ته आवाज کو ان آمنو بربکم فآمنا من ایمان راوړ بل نومه ده بشرا قرآن کریم بشرا زیره ده لفظ هودا ده لکه هودا و بشرا للمؤمنین هدایت ده او زیره لپاره د مؤمنانو او قرآن کریم په نومونو کې نوم ده مجید لکه سورۃ بروج کی راضی آیات نمبر 21 کې بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دا قرآن لوی ده په لوح محفوظ کې ده او د قرآن کریم په نومونو کې نوم ده بشیر او نذیر الله د دې کتاب نوم ذکر کړي بشیر زیر والا کتاب ده او يرون کې کتاب ده کتاب الله را لګلې ده د پاره د زیر ور کولو د پاره د يرولو لکه قرآن کې راځي کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا دا کتاب دے جدا جدا بیان شوی دی آیاتونه دی او قرآن عربی قرآن دے او دا قوم دا پارا چپوئیگی او زیر دے او یرون کے دے بشیر او نذیر دے دا قرآن کریم پا نمونو کی او نم دے عزیز وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ دا عزتمن کتاب دے د قرآن کریم په نومونو کې نوم دی بلاغ سورۃ ابراہیم کی راځي 250 آیات کې هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم تبلیغ دی د پاره د خلکو تبلیغ دی د قرآن کریم په نومونو کې یو نوم دی احسن القصص احسن القصص خیسته بیان لکه سورۃ یوسف کی راځي نحنو نقص علیک احسن القصص من بیان او پتا باندې خیسته بیان احسن القصص خیسته بیان د قرآن کریم په نومونو کې یو نوم دی صحف مکرمه مرفوعه مطهره صحف مکرمه مرفوعه مطهره لکه سورۃ عبس کی راځي په صحف مکرمه مرفوعه مطهره بأيدي سفرة كرام بررا په صحف مکرمه دا قرآن کریم په صحیفو عزتمندو کې ده مرفوعه اوچت مطهره دا د صحیفې دي چې دا پاکي دي د شیطانانو د شبهاتو نه او به ادي سفرتن کرام بررا ولا سنو د هغه پرشتو کې چې کوم نه کان دي
دا نمونه چې کوم موږ ذکر کړه اتقان کې امام سیوطی دا نمونه ذکر کړی دي او حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده هغه لښانا زیادت کړی دی هغه وای د قران کریم په نومونو کې سبیل الله دی سبیل الله چې قران کریم کې راځي یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله او کتاب والاو ولتا سے بندش کوي د الله دی کتاب نه سبیل الله دا الله په د کتاب په نومونو کې یو نوم دی سوره آل عمران آیات نمبر 1 کې راځي د قران کریم په نومونو کې یو نوم دی فضل الله سورۃ یونس 8:50 کې راځي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وتوى پیغمبره د الله په فضل او د الله په مهرباني په دې داخله خوشاله شي دا غره دا غسن چې داخله کې جمع کوي فضل الله د الله د کتاب نوم دی بل نوم په نومونو کې برهان دی لفظ برهان سورۃ النساء آیات نمبر 104 قد جاءکم برهان من ربکم یقینا داغله تاسو ته برهان وی دلیل تا یو سړی چې به دلیل روان دی دا سړی خطا کیږي وسه یو سړی دا غواړي چې زما سره دلیل موجودي نو قران کریم دراواخلی دا دلیل دی بل په نومونو کې بیان ده سورۃ انعام 150 کې راځي قد جاءتکم بینۃ من ربکم تاسو ته واضح دلیل راغلی طرف تاسو نه او د قران کریم په نومونو کې لفظ حکم دی افغیر الله ابتغي حکمان افغیر الله ناز طلب کوم بل حکم بل فیصلہ کون کی کتاب فیصلہ کون کی کتاب قرآن دے د قران کریم په نومونو کې نوم دی مفصل سورۃ انعام 114 کې راځي وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا الله کتاب را لګل مفصل د قران کریم په نومونو کې یو نوم دی نعمت الله نعمت لفظ د دیو جنوای سورۃ آل عمران 103 کې راځي فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو وګرځئ د الله په نعمت باندې ورونه نعمت قران کریم دارنګه د قران کریم په نومونو کې خیر کثیر دی قران کریم سورۃ بقره کې راځي آیات 209 شپږ فقد اوتیا خیرن کثیرا یقینا خیر ولور کلیشو او ډیر خیر دارنګه د قران کریم په نومونو کې نوم نه میزان الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان میزان د ټول کتاب دی نوراش خپل اعمال خپل اخلاق خپل عقاید دا په قران باندې وتعالى د هر قسمه اسلامي کیسټو لپاره زموږ د دکان په یاد ساتي اشاعت توحید سنت کیسټ اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 6 شفیع مارکیټ میس سکول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون PP 221-790
قرآن کریم حجت دے بالغت تام، قل فللہ الحجت البالغہ، دا اللہ دا پار دے دلیل مکمل. سورۃ انعام 109 کی راضی. بل نم دے پا نمون دا قرآن کریم کی لفظ اسم، اسم پا الف سین میم سر اسم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، چی یاد کرشی پا دا کورنو کی دا اللہ قرآن. او دا قرآن کریم پا نمونو کی نم دے وعید. وقد قدمت الیکم بالوعید، دا وعید لفظ مانا یو مانا دادا، یقیناً ما مخیوالے کرتا اس دا قرآن کی. دا قرآن کریم پا نمونو کی لفظ وعید دے سورۃ قاف آیات نمبر 23. تقریباً دا 58 نمونہ دا قرآن کریم دی، او کثرت دا اسامی و دلالت کئی پا شرافت دا چیز مانے. دریم خبرہ پا اصول القرآن کے حکمت نزول القرآن، چی قرآن اللہ ولی را لے گلے دے. وہ سوچ دسی پکار دے چی قرآن آیا اللہ دا دے دا پار را لے گلے، چی دا یو زنانا اولاد وشی نو دا سر خواتو لقرآن کے دا. دارنگی یو زنانا وعدے کی گی نو درسل دا پاس قرآن متونی سا، یا یو سڑی چیرت یو باغ کڑے دے نو دا دے باغ کی یو سفر و پائے کہ قرآن کی دے جو باغ ساتی. یا قرآن کریم اللہ را دے پار را لے گلے چی تب قسمون کوا. یا قرآن کریم اللہ دے پار را لے گلے چی دا مڑو سا قرآن اڑا، دا جنازگاہ دا قرآن اڑا ہو، قبر تا قرآن اڑا. ننا قرآن کریم چی دا کم حکمت دا پارا اللہ را لے گلے دے نو یو پا حکمتنو کی دا دے اخراج الناس من ظلمات العوائد الفائزت الزائغت الشرکیت والکفریت والبدیت والرسوم الباطلت الى نور التوحید والسنہ. دا یو پیدا دا. قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چی دا تیرون خلق راوزی، تیرے دا شرک دی، تیرے دا کفر دی، تیرے دا بدعات دی، تیرے دا رسمون دی، او دی چیزن راوزی نور دا توحید او دا سنت تا، چی خلق منور شی پا نور دا توحید او دا سنت مانی. یو پیدا دا قرآن کریم دا نزول دادا. دویم اللہ چی قرآن نازل کرے دے چی احکام شرعیت سمر دی چی داخل کو تور سولیشی. ذکر احکام شرعیت چی دی چی دا احکام شرعیت مخلوق تور سولیشی. دریم دا قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چی منکرین و خلقل پہ یہ ورکلیشی. قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چی تابیدار و خلقل پہ اللہ بشارت و زیر ورکی. او قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چی دا پا آیاتون کی تدبر او سوچ وکلیشی. او قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چی تذکیر ورکی پا مواضع الجنت مانے، دا جنت ذکر وکی چی خلق لفن پا دے مانے وطورسیگی. او قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے دا ہدایت دا پارا اللہ را لے گلے دے.
قرآن کریم الله ولې را لګلې ده دا شفاء او رحمت او موعظه ده د دیو جنا هغه حکمت د نزول د قرآن کریم پکار دسی دی چې سړی کې سوچو کی چې الله قرآن کریم ورا لګو نو د دې کوم حکمت و ډیر خلک په دسی دی چې په دې نه پويږي چې د قرآن کریم د نزول الله کوم وجه ذکر کړی دا د دیو جنا ډیر خلک داري چې په دې نه پويږي نو د قرآن کریم مقصد دا ګرځولې ده چې سړی مړ کېده نو قبر کې اوسه کېده قبر کې اوسه قرآن کېده نو دای کنه حکمت ده بعض خلک وایي چې د زلزلنامه او پالنامه او عهدنامه اوسه کېده دای د قرآن کریم حکمت ګرځولې ده دوستانو دا د قرآن کریم حکمت نه ده د قرآن کریم حکمت لکه څنګه چې موږ نشاندهی وکړه دا اخیرانه خبره چې د نننی درس دا نو هغه دا موضوع د قرآن کریم چې قرآن کریم کومه موضوع بیانوي ډیر ناپوه خلک دي چې هغه وایي موضوع د قرآن بدن د انسان دی موضوع د قرآن کریم د انسان بدن نه دی بدن د انسان دا خو موضوع د علمی طب ده چې علمی طب د انسان د بدن موضوع بدن چیړي سر در راځي پخپوی در راځي پلان کې در راځي د دیو جنا دغه موضوع دا خو د علمی طب ده موضوع د قرآن کریم چې کوم قرآن کریم کوم موضوع باندې بحث کوي تعلق المخلوق مع الخالق د مخلوق تعلق د خالق سره څنګه قائم شي او د دین تعبیر کوي په مسله توحید باندې توحید د الله یواله چې دا د الله یواله د مخلوق په ذهن کې څنګه کینی او قران کریم کې دا مسله بار بار بیانېږي یو مسله د مانځه مسله قران دومره ډېر نه د ذکر کړي د زکات مسله قران دومره ډېر نه د ذکر کړي د حج او د روزه مسله قران کې لګ لګو آیاتونو کې را خود توحید مسله چې ګوره نو دا قران کریم کې بار بار بیانېږي شاه عبد العزيز رحمه الله یو ځل بیان کو او په بیان کې ویل چې القرآن كله التوحید قران کریم ټول توحید دی یو سړی مجلس کې اوچت شو وتوای شاه صاحب یو تاسو نه کوم دی آیات کې توحید چرته ده لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لم ياتوا بمثله دی آیات کې د توحید مسله چیرته ده شاه سے په مجلس کې وتوای چې دې کې هم مکمل توحید ده پیران عاجز دي انسانان عاجز دي نو چې هر کلن پیران او انسانان عاجز دي نو دا ښکارا خبره ده چې پیران عاجز شو انسانان عاجز شو نو یو د الله قدرت ده من خپل بیان ختمو اولنې درس دی بس یو تقریبا 15 منټه دی زیات نه دی نو دیو جنا او من تاسو د ختم نه هم خبر نو چې ختم کړي نو لہذا تاسو لکه معمولی غو انتظار وکړئ 15 منټه انتظار وکړئ خاجي نو قران کریم موضوع چې دا چې قران کریم بیانوي دا مسله توحید ده د سورۃ النحل اولنې آیات تاسو راوړئ دویم نمبر آیات سورۃ النحل آیات نمبر 2 چې رب العزت قران کریم نازل کړی دی نو د کوم مقصد د لپاره قران کریم نازل کړی دی
وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا إله إلا أنا فاتقون دا قرآن کریم موضوع دا. سورت ابراہیم آیات نمبر آخر کی اگو رہی جکر سورت ابراہیم ختمی کی آخرنے آیات 250 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. چې خلق بده پوښي چې مددگار یو الله دی. وليذكر اولو الالباب. دارنګ قران کریم کې دغه موضوع دغه ټکه یعنی بار بار آیاتونو کې ده. نو حاصل دا ده موضوع د قران کریم هغه مسله توحید ده. قران کریم به د دې لپاره بیان چې د مخلوق تعلق د الله سره قائم شي او د غیر الله نه تعلق کټ شي. نو د نننی سبق حاصل یو ټکه د قران کریم تعریف، دویم د قران کریم اسماء، دریم د قران کریم حکمت نزول القرآن چې قرآن الله ولې را لېږلی، او څلورم موضوع د قرآن. پاینده درس کې ان شاء الله موږ دا خبره واضح کوو چې قران کریم د کوم فرقو سره بیان مخاطبه کوي. مخاطبین د قران کریم څوک د چا سره مخاطبه کوي. نو په دویم اصول د قران کریم کې موږ دا بیانوو. نو ان شاء الله الرحمن آینده کې درس په 8 بجو شروع کیږي او نن درس موږ پر جمع ختمو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اصول او قواعد د درس القرآن نا مخ بیانو چې په فهم د قران کریم کې مومد او معاون ثابت شي. په تیر سبق کې څلور چیزونه موږ بیان کړیو: تعریف القرآن، اسماء القرآن، او حکمت نزول القرآن او موضوع القرآن. په دویم درس کې موږ دا خبره ذکر کوو چې قرآن کریم مخاطبه د چا سره کوي. همدغه وجه دا ډېر علماء کرام داسې دي چې دوی ترجمه کوي لیکن په ترجمه د قرآن کې خطا کیږي. د دې خلکو داسې خیال دی چې د قرآن کریم داسې قصص او د پخوانو خلکو واقعات دي. د دې اصل وجه دا ده چې دا خلق مخاطبین د قرآن نه پیژني چې قرآن کریم د چا سره مخاطبه کوي. مخاطبه چې قرآن کریم کوي نو د دوه ډلو سره کوي. یو ډلې ته منکرین او دویم ډلې ته مطیعین وایي. او قرآن کریم دا منکرینو زم بیان کړی دی او مطیعین او نیکان خلق چغی ته موحدین وایي. الله هغه لره بشارت ذکر کړی دی.
دارنګي مخاطبه چې الله د یو فریق سکئی نو ډېر په نرمۍ سکئی او هغه ته احکام بیانوي او د دې دوه مډل سره چې مخاطبه کوي نو په غلظت او په سختۍ سره کوي په دغه موطئینو کې موحدین او مومنان دي چې قران کریم کې ځای په ځای باندې یا ایه الذین آمنوا راغله دي او د دې خلکو حالت او احوال روسته درس کې ان شاء الله بالتفصیل روان دي دا دوه مډلا چې منکرین دي نو دا څلور ډلې دي یو ډله د مشرکینو دا چې قران کریم په مشرکینو تردید کوي او دوه مډله د نسواراو دا چې د نسواراو قباحتونه بیانوي او درې مډله د يهودو دا چې رب العزت داغه قبایح او شنایع بیانوي او څلورم مډله د منافقینو دا چې هر کله رب العزت د دې ډلو سره مخاطبه کوي نو د دې خلکو حالت معلومول پکار دي چې کوم حالت په فرق اربعو کې وی مشرکین يهود نصارا او منافقین چې د دې خلکو د احوالنا یو انسان ځان لری باسي او هغه یو ډله چې د موتویین او د موحدینو ده چې د هغه خلکو صفات سره ځان کې پیدا کی مشرکین چې د اولنۍ ډله په منکرینو کې ده څه کارونه د سړي چې د دې او د موحدینو په منځ کې ما به الاتفاق دي او څه کارونه د سړي چې د مؤمنانو او د مشرکینو په منځ کې اختلافي امور دي منګ لدا پکار دي چې منګ دا او پیژنو چې مشرک په کومه خبره معنی دا مشرک ګرځیدل دی او په دې معنی حکم یې بشرک کړی دی او موږ دا واضح کو چې امتیاز په مابین د مشرکینو او د موحدینو یې کم دی او ما به الاشتراک ماده کما ده د مشرکین او د موحدین سره اتفاق په یو څو کارونو کې ده یو خبره دا چې مشرکین دا منل چې الله خالق دی الله رازق دی الله مدبر او مالک دی وردا خبره کول الله خالق دی رازق دی مالک دی دا د ډیرو مسلمانانو د خلونه موزي لکه څنګه چې تبلیغي جماعت داغي په مرکزونو کې سال کې مازیګر کې आवाज وکړي الله خالق دی مالک دی رازق دی پاتېږي خالق مالک رازق دا صفات مشترکه دي چې دا مؤمنان مني دا مشرکان هم مني او موږ د قران کریم نه په دلایل سره او په آیاتونو د قران صدا واضح کولې شو چې مشرکین الله خالق معنا الله مالک معنا او الله رازق معنا خالق مالک رازق داغ صفات دي صفات ما به الاشتراک چې مؤمنان مني او کافران مني
د سورۃ مومنون څلور اتیا نمبر آیات راوړوي. سورۃ مومنون اتلسمه پارا داغه اتیا نمبر آیات. آل رب العزت تپوس کړه ده د مشرکین نه تپوس کوي. څلور اتیا نمبر آیات کې وایي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. وتوه پیغمبر د چا په اختیار کې د ازمکا او چې په دې ازمکا کې کوم چیزونه دي د دې اختیارات د چا سره که تاسو عالمانه وي او پوهیږئ. سینې تاکیدی راوړل سيقولون لله. یعنی د زمکه او د مافیها اختیارات د الله سره سيقولون لله. او دا خبره تاکیدن کړي چې او دا کار الله کوي. نو دویم تپوس دی کوي مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. دو اسمانونو رب او د عرش عظیم رب څوک دی؟ نو پسینی تاکیدی سے وای سيقولون لله. مربی د اسمانونو او د عرش معلا الله دی. نو دریم تپوس دی کوي قل من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه. هغه شخص څوک دی چې هغه په لاس کې اختیارات د هر شي اختیارات د چا سره دي او دغه ذات پناهي ور کوي. خود د په مقابل کې څو چاله پناهي نشي ور کولای. که پوهیږي نو د دې خبرې جواب وکړي. سيقولون لله. زر چوي چې د دې اختیارات د الله سره دي. یعنی دا د مشرکینو د مکه د کافرانو عقیده وا د زمکه اختیارات د الله سره دي. مربی د وو اسمانونو د عرش معلا الله دی او اختیارات د تمام چیزونو د الله سره دي. مختار کل دا د مشرکینو عقیده و چې الله دی. سورۃ الزخرف، سورۃ لقمان او عنکبوت د درې سوراتونو کې یو مضمون دی. خود نمونه په شکل باندې من یو سورۃ راړو. د سورۃ الزخرف 9 آیات، د سورۃ لقمان 15 آیات او سورۃ عنکبوت. خو سورۃ عنکبوت به تراواړو او د دې کې تاسو وګورئ چې الله د خالق ګڼي. سورۃ عنکبوت چې کله خلاصيږي نو داغه اخر وګورئ. آیات نمبر 2 او آیات نمبر 3 یوش پیتا او درش پیتا آیات کیوں گو رہی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. نبی کا تپوسو کی ردینا چې چا اسمانونه پیدا کړی دي او زمکه. خالق د اسمانونو د زمکو څوک دی او نور اسمه چا تابع کړی دي. من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر. جواب پلام تاکیدی او پنون تاکیدی سره کوي. من دا خبره د اغه نظریه وا د عقیده وا. خامخوای الله خالق د اسمانونو د زمکو دی الله. مسخر د شمس او د قمر دی الله. فانا یوفکون. پدریش پیتا آیات کے وائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کچر اے مخاطبت تپوسو کے دینا چې دبر او بڅوک را ورئی
راورون کې د اوبو د باران څوک دی تازه کوي په دې باندې زمکا پس د وچوالی نه وچ زمکا څوک تازه کوي خامخاوای الله وتوه پیغمبر الحمدلله بل اکثرهم لا يعقلون سورۃ عنکبوت کې چې کوم مضمون ده دا مضمون سورۃ لقمان کې ده دا سورۃ زخرف کې ده خجی سورۃ یونس راوړوي آیات نمبر 1 سورۃ یونس خجیو ګورئ سورۃ یونس آیات نمبر 1 قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون وتوه پیغمبر څوک تاسو له خوراک درکې د باران څوک وروي رازق څوک دی الله د زمکه نه څوک مالک دی دا اورېدل د غوګونو د سترګو غوګونه چا درکړي الله څوک راو باسي ژوند د مړینا څوک راو باسي مړ د ژوند نه دا کارونه څوک کوي وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ او د هر کار تدبیر څوک کوي تدبیر د هر کار څوک کوي سین تاکیدی فسيقولون الله پس زرد خامخاوی الله وتوه پیغمبر افلا تتقون بد شرک نه ولزان نه بچ کوي فذلكم الله ربكم الحق د دې صفات والا الله دې استاد رب رشته فماذا بعد الحق الا الضلال د حق نه خروج نشتا مگر گمراهی دا خجی دا خبره چې خالق مالک رازق دا الله دې دا نظریه د مسلمانانو ده او دا نظریه د مشرکانو ده ما بیل اتفاق چې د مسلمانانو او د مشرکینو کې اتفاق ده په شدایدو کې په تکلیفونو کې یو الله رب العالمین عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما هغه وای زما پلار عمرو ابن العاص خجی عبد الله ابن عمرو ابن العاص خجی حدیث پاک کی راضی دا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس تا او شله خبره مانی یو صحابي راغی چې روسته ایمان راوړل دغه وخت له ایمان نه راوړل او شله او د دې سړی نوم دی حسین په سواد سره نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي حسین ستاسو الہو او ستاسو خدایانو هغه توای زما و خدایانو وو او دا و خدایان مې کوم ځای کېو واحد فی السماء